که کله چې فارغ شو مصنف د تعریفه د فاعل نه نو شروع وکړه په احکامو د فاعل نو ویل چې والاصل ان یلی الفعل فلذلك جاز ضرب غلامه زید وامتنع ضرب غلامه زیدا والاصل اولا او راجح په فاعل کې دا ده اولا او راجح په فاعل کې دا ده چې راغلی بی اتصال د دې فاعل د فعل سره اولا او راجح په فاعل کې دا ده چې راغلی بی اتصال د فاعل د فعل سره راغلی بی اتصال د فاعل د فعل سره د دې فاعل سره فعل متصلی دا اولا او راجح ځکه چې فاعل کل جز د فعل ده لفظا او معنن فاعل کل جز د فعل ده لفظا او معنن نو چې هر کله کل جز ده دا فاعل با د فعل سره متصلی لفظا کل جز ځکه ده ضمیر مرفوعه چې متصل شي په فعل پورې نو لام کلمه ساکنه کو فعلتا فعلته فعلتو د دې دپاره چې لازم نشي توالی د څلورو حرکاتو فيما هو کالکلمة الواحده داسې مسله ده معنن جز ځکه ده چې فعل حدث ده او هر حدث محدث غواړي نو چې هر حدث محدث غواړي نو په دې وجه باندې او محدث فاعل ده ځکه فاعل کل جز د فعل شو دا شوله دا د نحو قاعده ده چې په فعل پسې متصل مرتبه د فاعل ده او درېمه مرتبه د مفعول ده ضرب زید عمرا اول زید ده به عمر ده نو فاعل به متصلی په فعل پورې نو والاصل اولا او راجح په فاعل کې دا ده چې راغلی بی اتصال د فاعل د فعل سره په دې شان سره چې نه به راغلی په مابین د فعل فاعل کې فصل په یو د معمولاتو سره په وخت د عدم د مانع کې په دې شان سره چې نه به راغلی فصل په مابین د فعل فاعل کې په یو د معمولاتو سره په وخت د عدم د مانع کې چې مانع نه نو د فعل فاعل په منځ کې به فصل نه داسې مې ویل چې اولا او راجح په فاعل کې دا ده اصل مې په معنا د اولا او راجح کو ولې دلته دپه د سوال ده چې اصل خو په لغت کې ما یبتني علی غیره ته وایي او په اصطلاح کې اصل قاعدې کلیې ته وایي اصل دلیل ته وایي اصل اولا او راجح ته وایي آیا دلته د اصل نه کومه معنا ده نو جواب چې دلته اصل په معنا د اولا او راجح ده ځکه چې اصل په معنا د قاعدې کلی شي نو بیا خو به تقدیم د مفعول په فاعل ممتنی او ډېر کله ته مفعول مقدمي په فاعل نو اصل په معنا د اولا او راجح ده چې اولا او راجح ده چې فاعل د مخکې او مفعول د وروستي اولا او راجح ده چې راغلی بی اتصال د فاعل د فعل سره په وخت د عدم د مانع کې دا ولې ویم دا دپه د سوال ده ته وایې چې اولا دا ده چې فاعل د مخکې او مفعول د وروستي زه به درته وښیم چې مفعول به مخکې او فاعل به وروستي ارشدک الله ارشد فعل دی او کا پې مفعول دی الله فاعل دی دلته خو مفعول مخکې شوی دی نو جواب دا دی چې فاعل به د فعل سره متصل په وخت د عدم د معنی کې چې معنی موجود نه او چې معنی موجودی نو بیا به مفعول مخکې او دا وروستو سباني سبق کې را روانه ده چې په څو ځایونو کې تقدیم د مفعول به واجب ده فاعل به وروستي تقدیم د مفعول واجب ده فاعل به وروستي خبره پوه شولې نو اولا او راجح په فاعل کې دا ده چې مفعول به مخکې فاعل به مخکې او مفعول به وروستي
په دې شان چې نه به راغلی فصل په مابین د فعل و فاعل کې په یو د معمولاتو سره دا ولې وو جاء الرجل جاء فعل رجل فعل په منځ کې الف لام فاصل دی خدا معمول نه دی الف لام حرف دی حروف معمول نه واقع کیږي دا معمول نه دی پروا نشته اولا او راجح په فاعل کې دا ده چې فاعل به د فعل سره متصلي په وخت د عدم د معنی کې نو د فاعل مرتبه مخکې شو د مفعول مرتبه وروسته شوله فلذلک پس د دې وجه مذکورینه پاته فرعیه ده چې اولا په فاعل کې یلی ده جاز ضرب غلامه زیدون جایز دی دا ترکیب دا جاز فعل ضرب غلامه زیدون فاعل دی جمله چې په کلام عربی کې فاعل واقع شي نو د دې جملې نه به تعبیر کیږي په قولون یا ترکیبون قولون یا ترکیبون ضرب غلامه زیدون فاعل د جاز دی جایز دی دا ترکیب مراد د دې ترکیب نه هر هغه ترکیب دی چې ضمیر د فاعل متصل شي په مفعول پورې او مفعول مخکې او فاعل وروسته ضمیر د فاعل متصل شي په مفعول پورې او مفعول مخکې او فاعل وروسته دا ترکیب جایز دی ولې ظاهر کې خو ضمیر مخکې دی چې هو دی او د مرجع زید د غرستو دی خدا ترکیب جایز دی ځکه چې دلته ازمار قبل ذکر لفظا شته خو رتبتا نشته نو چې ازمار قبل ذکر لفظا شته او رتبتا نشته نو دا ترکیب جایز دی ځکه دلته دا زید ولو کرستو دی خو رتبه مخکې ده دا ازمار قبل ذکر لفظا شته او رتبتا نشته او ازمار قبل ذکر جایز دی چې کله په لفظ کې او په مرتبه کې نه دا مفعول دا فاعل ولو کو په لفظ کې وروسته دی خو چې دا فاعل دی مرتبه مخکې ده نو دا جایز دی وامتنع او ممتنع دی دا ترکیب ضربا غلامه زیدن مراد د دینه هر هغه ترکیب دی چې ضمیر د مفعول متصل شي په فاعل پورې او فاعل مخکې او مفعول وروسته ضمیر د مفعول متصل شي په فاعل پورې او فاعل مخکې او مفعول وروسته نو دا ترکیب جایز دی دا ناجایز دی ممتنع دی ولې ځکه د مفعول مرتبه وروسته ده او په لفظ کې وروسته شو دا ازمار قبل ذکر لفظا او رتبتا دواړه دی ازمار قبل ذکر لفظا او رتبتا دواړه دی نو دا ناجایز دی پوه په خبره باندې دا ناجایز دی دا د جمهور رای ده چې د مفعول مرتبه وروسته ده او د فاعل مرتبه مخکې ده او که ضمیر د مفعول متصلي په فاعل پورې او فاعل مخکې او مفعول وروسته جمهور علما وایي چې دا ناجایز دی او د دې ترکیب نه جمهور تعبیر په ضعف طالب کوي تعبیر تینا په ضعف طالب کوي ضعف طالب دیتا وایي چې دا ترکیب مشتملی په داسې قاعده باندې چې دا قاعده د جمهور پر ممتنی دا ترکیب مشتملی په داسې قاعده چې دا قاعده د جمهور پر ممتنی دا د جمهور پر ممتنی دی ښه بلاغت کې او ضعف طالب دا غیر فصیح دی البته جمهور مې ځکه ویل چې اخفش او ابن جنی په قائل دی چې دا ترکیب جایز دی اخفش وی چې کو مفعول رستی او ضمیر مخکی دا ترکیب جایز دی او د اخفش او د ابن جنی د پاره دو دلیل دي یو عقلی او بل نقلی عقلی دلیل دا دی چې د فاعل او د مفعول به مرتبه یو ده کو فاعل په لفظ کې وروسته او ضمیر مخکې نه ازمار قبل ذکر لفظ شته رتبه نشته نو کو مفعول به په لفظ کې وروسته او ضمیر مخکې ازمار قبل ذکر لفظ شته رتبه نشته وي ځکه چې څنګه فعل متعدی محتاج ده فاعل ته نو دغه رنګ فعل متعدی محتاج ده مفعول به ته او احتیاج د فعل متعدی فاعل او مفعول به دواړو ته یو شان ده
نو هر کله چې احتیاط د فعل متعدي فاعل او مفعول به دواړو ته یو شانته دی نو په دې وجه د دواړو مرتبه یوه شوه. دا دی د جمهور رای. دا د اخفش او د ابن جمنی رای ده. دا اجماع قدر ذکر رتبه شته او لفظان شته او رتبه نشته. دویم دلیل اشعار جاهلیت دی. لما عصى اصحابه مصعبا ادى اليه الكيل صاعا بصاع. لما عصى اصحابه مصعبا عصى فعل اصحاب فاعل مصعب مفعول دی او د مفعول ضمیر متصل دی په اصحاب پورې نو فاعل مخکې دی او ضمیر مخکې دی او مفعول وروسته دی. او شعر د جاهلیت د قواعد عربیو دپاره ماندل استاد دلیل دی لہذا دا دلیل دی. جزا ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. شاعر عدي بن حاتم خفه کړو نو چې خفه کړو نو خیره ورته په شعر کې وکړې زما په وس نه کېږي خو الله دې ولا الله دې بدله ته واخلي. نو دلته جزا فعل رب فاعل عدي مفعول د مفعول ضمیر پر رب پورې متصل دی فاعل مخکې دی مفعول وروسته دی او شعر راغلی او د جاهلیت شعر په قواعدو عربیو کې دلیل دی څنګه چې قرآن او حدیث د احکامو دپاره دلیل دی نو شعر د جاهلیت د قواعدو عربیو دپاره دلیل دی. شعرای جهله دا په مرتبه کې مخکې دي د جاهلیت د دور شعرا د نبی اسلام زمانه مخکې. بیا پسې دویم لبر شعرای مخضرمین دي چې څه موده په اسلام کې تېره کړې او څه موده اسلام نه مخکې تېره کړي په اسلام یې راوړی که نه. او دریم نمبر کې شعرای اسلام دي چې په اسلامي دور کې ژوند تېر کړی او اسلامي دور کې پیدا یو پاکي وپاتې اسلام یې راوړی که نه لکه متنبي دله. نو شاعر جاهلي د هغه عربي فصیح ده عجب وسنه دي ورغلي نو خلف پکې نشته ځکه د هغه شعر اوچت دی د قواعدو عربیو دپاره. راځئ چې د جمهور نه انټرویو واخلو چې تاسو څه وایئ. نو جمهور وایي چې د اخفش او د ابن جني خبره کمزوري ده دا باټمالی او ملاسید دی د څه لارزو نه هم ایستلي دي پرېږده چې خپله بدماشي کوي او دا زموږ نه نه دي حساب. ولې نه منمه دا خبره چې د فعل د مفعول بي او د فاعل مرتبه یوه ده بلکې نه ده. د فعل احتیاج فاعل ته ډېر ده د مفعول بي نه ځکه چې د فعل متعدي دپاره درې وجوده دي وجود ذهني وجود خارجي وجود تلفظي. فعل په تلفظ کې ذکر کوي که نه فعل په خارج کې واقع کې د فعل تصور کې نو په تصور کې چې وجود ذهني دی او په خارج کې فعل فاعل او مفعول به دواړه غواړي ځکه دا فعل چې تصور ته کوي نو د مفعول تصور به هم کوي که نه چې د عقل تصور کوي خو د ډوډۍ تصور به ورسره کوي او په خارج کې هم چې دا فعل واقع کېږي نو مفعول به وي فعل خو به مفعول غواړي که لیکن په تلفظ کې د فعل سره مفعول نه وي او فاعل اوس په تلفظ کې وي. ضربه زیدون زوتو او ضربه زیدون عمرا نزوتو د فعل احتیاج فاعل ته په ذهن هم کې هم دی په خارج کې هم دی په تلفظ کې هم دی او مفعول به ته صرف په وجود ذهني او خارجي کې دی نو احتیاج د فعل متعدي فاعل ته ډېر دی مفعول به ته کم. نو مرتبه د فاعل مخ شوه د مفعول مرتبه وروسته شوه یوه مرتبه نه ده. او د شعر نه یو جواب دا دی چې دا خو شعر جاهلي دی نه دا خو شعر دی او بعض زمونږ په نثر کې دی او ته لاړې شعر ته او ډېر کله ته یو شی په نثر کې ناجایز وي او په شعر کې د ضرورت شعري د ور ناجایز وي نو دغه اعتبار نشته. او دویم دلیل دا دی چې دا د عربیت قاعده ده امام رضی د کاپي شرحه رازي نه رضي او ابن هشام یا زمخشري هغوی وایي چې کله یو فعل شبه فعلي او دلته ضمیري مرفوع یا منصوبه او مرجع ولا مخکنی دا ضمیر به مبدی د دې فعل شبه فعل ته راځي دا ضمیر به مبدی د دې فعل شبه فعل ته راځي او د دې فعل شبه فعل نه به تعبیر په وقع یقعوي
نو کا ضمیر منصوبی دغه مبدی نه به تعبیر په مفعول کیږي او کا ضمیر مرفوعی د مبدی نه به تعبیر په فاعل کیږي. تی د منطق په پاڼو کې وې وليس الكل من كل منهما نظريا، ټول تصورات او تصدیقات نظری نه دي. والا لدارا دار فعل دی ماضی ده، په دې کې ضمیر د هغه فاعل دی، دا ضمیر راجع دی مصدر د دار تر چې دور دی، مصدر د دار تر چې دور دی. د دې دار له تعبیر په وقع وکي او د مصدر نه به تعبیر په فعل وکي. و الا لدارا و الا لوقع الدور، دور به واقع شي. او کو ضمیر منصوبی تعبیر به د مصدر نه په مفعول کې. جزا ربه، جزا فعل دی، رب فاعل دی. د جزا مصدر دی جزاء، نو د جزا نه تعبیر په وقع وکا او د مصدر نه تعبیر په مفعول وکا او دا هو ضمیر وتراجع کا. نو وقع الجزاء ربه، نه جزا فعل د نه تعبیر په وقع وکا او مصدر مفعول کا چې جزا یجزي جزاء ده، جزاء مفعول کا او هو ضمیر وتراجع کا. جزا ربه عني عدي بن حاتم، وقع الجزاء ربه عني عدي بن حاتم. واقع دی کی الله جزا زما د طرف په عدي بن حاتم، واقع دی کی الله جزا زما د طرف په عدي بن حاتم. نو جزای مفعول شو، ضمیر دقت راځي شو. کلا چې پیل شب پیلی شګل استاد او دلته ضمیری مرفوع یا منصوبه او مرجع ولا مخکنی، نو دا ضمیر با مصدر د پیل شب پیل ته راځي. او کو دا ضمیر منصوبه نو مصدر نه تعبیر په مفعول وکا او کو دا ضمیر مرفوعی د مصدر نه تعبیر په فاعل وکا. پښه په لہذا دغه ضمیر ما قبل مصدر ته راځي دی، واقع مرجع ده او رستو مفعول تند راځي. قصه لا او ذکر عالم و اذن تفل اعراب